الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. مکې ته تلل او عمره کول دا ډیر زیات اجر لري. الله رب العالمین ورسره ګناهونه معاف کوي او دا د ګناهونو کفاره ګرځي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یوه عمره د بلې عمرې پورې دا کفاره ده د هغه څه چې د دې په منځ کې وي. نو عمره کول دا د ګناهونو کفاره ګرځي. الله رب العالمین ورسره ګناهونه معاف کوي. او سړی چې حرم ته لاړ شي او یو منځ وکړي نو الله رب العالمین له د هغې هم ډېرې زیاتې بدلې او اجرونه ورکوي. لیکن محترمو په رمضان کې عمره کول دا د حج برابر وي. حدیث کې راځي، دا حدیث بخاری او مسلم کې موجود دی. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یوې زنانه ته وفرمایل چې دا د انصارو یوه زنانه وه. دا یې ورته وویل چې ته ولې زموږ سره حج ته نه وې تلې، ولې دې زموږ سره حج ونه کو؟ نو هغې ښځې ورته وویل چې زموږ دوه اوښان وو او په یو اوښ باندې پلار او زوی حج ته تلي وو، یعنې خپل خاوند یې یاداوه، او بل اوښ یې زموږ د خدمت دپاره پرېښی و. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې کله رمضان راشي نو په رمضان کې بیا عمره وکړه. او دا یې ورته ویل چې فإن عمرة فیه تعدل حجا، ځکه عمره کول په رمضان کې دا د حج برابر وي. او په یو روایت کې داسې الفاظ دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې په رمضان کې عمره کول دا د حج برابر وي چې زما سره حج شوی وي. نو تاسو وګورئ محترمو د حدیث ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې په رمضان کې عمره کول دا د حج برابر وي. او د بل روایت ته چې وګورو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملګرتوب کې یو سړی حج وکړي نو د دې حج دا برابر ګرځېږي. لیکن محترم دا یاد وساتئ چې په رمضان کې عمره کول دا د حج برابر وي، خو د دې به دا مطلب نه وي چې یو سړي باندې حج فرض شوی دی او هغه حج له نه ځي او دا مطلب وي چې ما په رمضان کې عمره کړې او دا د حج برابر ده. نه، دا مطلب به نه وي. ځکه دې مطلب دا دی چې په رمضان کې چا عمره وکړه نو دا د حج برابر ده، معنی ثواب او اجر یې دونه دی. دا مطلب یې نه دی چې یو سړي باندې الله رب العالمین حج فرض کړی نو هغه به خامخا حج له ځي. هغه به دا نه کوي چې په رمضان کې عمره وکړه او دا به یې وایي چې زما نه اوس حج ساقط دی. نه، حج په هغې باندې فرض دی، لیکن په رمضان کې سړی عمره کوي نو اجر یې ډېر دی، ثواب یې ډېر دی. لکه د دې داسې مثال دی، حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک سورة الاخلاص یعنی قل هو الله احد صورت ووایي نو دا د قرآن د دریمې حصې سره برابر دی، یعنی دون اجر ورته الله رب العالمین ورکوي. نو د دې دا مطلب نه دی چې یو سړی به قرآن نه وایي، قرآن ته به لاس نه لګوي او بس سورة الاخلاص به 3 ځل وایي او دا وایي چې ما قرآن ختم کړه. نه، د دې دا اجر دی، الله رب العالمین وله دون اجر ورکوي. نو غرض دار محترم و چې په رمضان کې عمره کول دا ډیر ثواب لري او ډیر اجر لري. او داسې هم سړی نه کوي لکه زمونږ پښتانه او زمونږ خلک اکثر دا کوشش کوي چې 28مې ته ځان راکاږي چې 28مې روژې په ورځ باندې موږ لاړ شو عمره وکړو یا 28مې شپې لاړ شو موږ عمره وکړو. ځکه د هغو په ذهن کې دا ده
چې د دې اجر ډیر دی. نه محترمو په دې حدیث کې رمضان راغلی چې په ټوله روژه کې ته لاړې او تا عمره وکړه، الله رب العالمین دله دونه اجر درکوي څونه اجر چې د حج وي. ځکه دې حدیث کې د الله پیغمبر دا ذکر کړه چې په رمضان کې عمره کول دا د حج برابر وي. او بل روایت کې تاسو واورېدو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما سره د حج کولو برابر وي. الله رب العالمین دې موږ ټولو ته د عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.